اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد وآله وعترته يا عدد كل معلوم لك. تاسو ته مې د مونځ فرض ویلو اجمالاً چې په مونځ کې 14 څیزونه فرض دي. دا اجمالو بعض علما پکې تفصیل کوي. هغوی وایي چې څوک مونځ کوي نو 11 څیزونو نه بغیر مونځ نه کیږي. 11 څیزونه داسې دي چې د هغې خیال به په مونځ کې ساتي. که یو نه ساته نو بیا مونځ کېږي نه. دا 11 څیزونه ټول فرض دي. دا هغه تفصیلي فرض دي. پهله نمبر د بیاودسۍ نه ځان پاکول. لکه د چا چارندام مات شو دی باله مونځ کوي چې پهله چارندام وکړي. دې ته پلیتي حکمي وایي چې په سترګو نه ښکاري. یا ورباندې غسل واوړېده نو دی پلیت شو حکمن. دی باله مونځ کوي چې پهله غسل وکړي. نو د مونځ نه پهله چارندام کول یا غسل کول معنا ځان د پټي پلیتۍ نه بچ کول او صفا کول. دا ضروری دي. دویم نمبر پاکواله د بدن د ښکاره پلیتۍ نه په سترګو ښکاري. دریم نمبر د جامې پاکېدل د ښکاره پلیتۍ نه. څلورم نمبر کم ځای باندې چې مونځ کوي نو د هغې پاکول د ښکاره پلیتۍ نه. خو دې دریو څیزونو کې به خیال ساتئ. د جامې پاکول د ښکاره پلیتۍ نه، د بدن پاکول د ښکاره پلیتۍ نه، او د ځای پاکول د ښکاره پلیتۍ نه. خو چې دا پلیتی دا صحت ته رسیدلی وي چې عفه نه. دا پلیتی دو قسمه ده. یو داسې پلیتی ده چې هغې ته سپکه پلیتی وایي. دویم داسې پلیتی ده هغې ته کلکه او مضبوطه پلیتی وایي. سپکه پلیتی لکه د چرګانو ګندګي شوه، د مارغانو شوه، یا د هغه څیز چې د هغې غوښه خوړی شي. د کومو څاروو چې غوښه خوړی شي د هغې ګندګي پلیته ده خو سپکه. سپکه پلیتۍ کې دا مسله ده چې ستا د بدن څلورمې حصې ته نه وي رسېدلي نو ته پې مونځ کولی شي. یا د جامې څلورمه حصه نه وي پلیته نو ته پې مونځ کولی شي. اله چې کله هغه څیز نه پیدا کوي چې په کم څیز باندې دا پلیتي لري. مونږ او تاسو ته اکثر شیطان وایي که نه، څوک چې مونځونه نه کوي، دا برته انشاءالله ووایم، څوک چې مونځونه نه کوي نو د هغوی 10 دلایلي. نو یو دلیل پکې دا دی چې زما جامې پلیتی دي، نو جامو خیال، نو جامې دې پلیتی دي، نو څومره پلیتی دي او په کمې پلیتۍ پلیتی دي. نو کومه چې سپکه پلیتی ده نو هغې کې دا مسله ده چې څلورمې حصې ته ورسېږي نو بیا پې کېږي نه، او که څلورمې حصې نه کمه وي نو بیا ورسره مونځ کېږي. دې ته به خیال ساتئ. او کلکه پلیتی هغه ده لکه د انسان
ګندګي تش متیاز یا ډکی متیاز یا وینه شو او شراب شو دی تکلک او مضبوطه پلیتی وای دا چې د روپۍ اندازه عمره مخکې ډبلې روپۍ به دومره وي لکه د انسان دا تلی دننه حصه نو چې دی حد ته ورسېږي بیا ورسره مونځ نه کېږي که د دې نه کمی بیا ورباندې مونځ کېږي بیا خیر دی هغه صورت کې چې کله هغه څیز نه وي چې په کم دا پلیتی لري بیا به انشاءالله تفصیل کې درته ووایم نو دا یاد ساتئ دې دریو څیزونو کې هغه پلیتۍ نه ځان پاکول فرض دي چې کم عفه نه معنا سپکه پلیتی د څلورمې حصې نه کمه نه ده او کلکه او مضبوطه پلیتۍ دا د تلی نه چې دی نو کمه نه ده بلکې تلی عمره ده پنځم نمبر د عورت پټېدل دي عورت به سړی پټوي اگر که دی تیاره کې ولې مونځ نه کوي باید سړی و زه به تیاره کې ودرېږم څوک به راته نه ښکاري نه م ښکاري نو ته به خپل بدن پټې نه م ښکاري زمونږ فقها وایي وی چې سړی اودس ماتې ته کیني او لرې څوک نه وي نو چې څوک نه وي نو ځان باندې به هم څادر اچوي ولې وی د الله پاک نه به حیا کوي الله نه خو څوک پټېدی نه شي خو لیکن ته به خپل هغه حیا او عزت برقراره ساتي زمونږ استاد د مسلک امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله ملګرو سره نیر ته تلو تاسو ته ویلي متقرر کی ملګرو سره نیر ته تلو نو هغوی خپل جامې ویستې او نیر ته ورو د انګل ګرمي وه ویده وي زه نه لامبم وایي ولې وایي ما سره لنګ نشته او جامې وباسم نه نو وی اوبو کې خو څوک نه ښکاري وی دې اوبو کې د اوبو اوسېدونکي حیوانات خو شته که نه نو د هغوی نه ماله حیا راشي نو چې د ملګرو نه واپس کېدو خدای پاک ورته په دې یو حیا ټکي د مسلک او د مذهب اقتدا نصیب کړو امام جوړ شو سبحان الله دې مقتدا وګرځم نو عورت پټول شپږم نمبر قبلې ته مخ کول او دې کې مې درته تفصیل کړی وم نمبر وخت پیژندل اوتم نمبر دا عقیده ساتل چې وخت داخل دی تاسو ته به یو سړی وایي وخت داخل دی بل به ورته وایي نه ته به یاره د چا ومنو نو چې تر څو پورې ستا عقیده خپله برابره نه وي هغه وخته پورې به مونځ نه کوي عقیده به خپله مضبوطه ساتي چې او وخت داخل شو نو بیا مونځ کوه نهم نمبر نیت کول او لسم نمبر اولنې تکبیر کول یو لسم نمبر دا اولنې تکبیر د نیت نه رستو کول نه که یو سړی نیت کور کې وکړه او جمعات کې تکبیر کوي نو بیا نه کېږي دا مسله ده چې ته به نیت دا د تکبیر سره متصل کې نیت به د تکبیر دا تکبیر به د نیت نه رستو کې نه خو چې نیت دې څنګه وکړه نو متصل الله اکبر کوو دولسم نمبر په ولاړ اول تکبیر ویل تاسو ته مې ډېر خلک داسې چې جمع ولاړ او امام په رکوع وي نو دی وي الله اکبر نو سر ټیټ کړي نو بیا ګورې نه کېږي په ولاړه فرض دی الله اکبر وبدرېږي بیا به دویم الله اکبر کې کوشي څوارلسم نمبر دا تکبیر ویل په خولې که یو سړي زړه کې وي ګورې کار نه کېږي داسې به یې وایي چې دی واوري داسې طریقه باندې پنځلسم نمبر که یو سړی امام پسې مونځ کوي معنا مقتدي وي نو دا مقتدي به د امام د متابعت نیت کوي داسې به وایي چې اقتدا مې وکړه په دې حاضر امام پسې یا به زړه کې راولي او که نه نیت د ځان له تړل او امام پسې مونځ کوي نو بیا نه کېږي نو نیت د متابعت د خپل امام به کوي شپاړسم نمبر دا فرض و تعین فرض دی ګورئ دی به وایي چې زه فرض کوم دا به ورسره وایي زه د ماسپښین فرض کوم زه د مازدیګر فرض کوم نو تعین د فرضو به کوي که صرف فرض وي نو هم کار نه کېږي که صرف مونځ وي نو هم کار نه کېږي تر څو پورې چې د دغې وخت د فرضو تعین ته نه کړی
اول لسم نمبر تعین د واجبو. واجبو کم دا مسئله ده چې تعین بکې دا اختر منز واجب منز کو، ویتر واجب کو، دکا واجب هم سو قسم دی. نو تعین د واجب هم ضروری دی او تعین د فرض هم، او د نفلو کې دا مسئله نشته. بس منز کوم نفل منز کوم نو کافی دی، نو دا پکې نشته چې رضا فلانه نفل کوم نو د دې تعین پکې ضروری نه. اتلسم نمبر قیام فرض دی خو بغیر د نفلو نه. قیام فرض دی بغیر د نفلو نه. سمانا په فرض منځ کې په ولاړه منځ کول فرض دی او واجب به په ولاړه کوي، او سنتو کې علما دا وایي چې په ولاړه بکې. نو د سنتو نه علاوه د واجبو نه علاوه د فرضو نه علاوه په نفلو کې قیام فرض نه دی. یو سړی روغ دی او صحت یاب دی او نفل کوي، او نو که په ولاړه نشي کولی نو په ناسته دی وکړي، که په ولاړه کولی شي هم په ناسته روا دي. خو اما فرض او سنت او واجب دا چې عذر نه وي نو په ناسته به نه کوي، دې کې ولاړه فرض ده. نو لسم نمبر قرات ویل فرض دي. قرات ویل فرض دي په 2 رکعاتونو د فرضو کې. اولنی 2 رکعاتونه نه دي، دې کې قرات ویل فرض دي، او په ټولو رکعاتونو د ویترو کې قرات ویل فرض دي، او په ټولو رکعاتونو د نفلو کې قرات ویل فرض دي. ځکه نفل به مونږ او تاسو ډک کوو او ویتر به مونږ او تاسو ډک کوو، او فرض چې دي اولنی 2 رکعاته به ډک کوو او اخرنی 2 رکعاته یا 1 رکعت به تش کوو. نو تاسو کې فرض نه دی خو په دې ډکو کې فرض دی. یوشتم نمبر مقتدی و امام پس قرات نه وای. علما وای که مقتدی امام پس قرات وي د فقهاو مسله دا ده چې غاښونه علمات کوي. یو صحابي فرمای وې زه دا خوښه ګڼم چې د خاورې او لوټې د خلکو په دې خلو کې وردن نه کم چې دوی امام پسې ولې قرات وای. نو مقتدی به امام پسې خاموش ولاړي، سبحانك اللهم بوي او اعوذ بالله بسم الله بنوي. اعوذ بالله بسم الله پاغه چا د چې څوک قرات وای، او قرات خو په مقتدی نشته. نو امام پسې به مقتدی قرات نه وای، او کوي وی نو ګناګار دی. ګوره 22 نمبر رکوع فرض ده، او 23 نمبر سجده. 23 نمبر سجده په داسې سیس فرض ده چې هغه حجم لري، معنا ته چې د تندیل زور ورکې چې لاندې نور نزي. کدا سے پسته بشترا و یا فومو چې تا په سجده کې خودل تا زور ورکو نورم روانو، نو بیا ګوري پې نه کېږي چې ستا تندې په ودرېږي. 25 نمبر دا ځای د سجدې به ستا د خپو د ځای نه اوچت نه وي. اجازت نیم ګزه پورې شته، نیم گز کدا چونتره اوچته وته لاندې ولاړ نو خیر دی. شرعي گز دی ته وي ښه د دې ګوتو نه واله تر دې څنګه نو داسې د دې په نیمایي باندې دومره اندازه دا د سجدې ځای اوچتو نو خیر دی، او که نه د دې نه سیوا اوچتو نو بیا ګورې سجده نه کېږي. دا موږ او تاسو جوماتونو کې دا څیزونه راوتي حاجي صاحب هم راوست نو په دې سجده نه کېږي، خو دا اشاره ده. ګورې د دې دا مقصد نه دی چې دا سیز مخامخ پروت ته نو په دې زه سجده کومه، نو دا سجده نه ده، دا د اشارې مونځ دی. ګورې لکه دا نیت وتړه نو چې رکوع کوي نو لږ به ځان ښکته کړي، نو رکوع شوه، او چې سجده کوي د هغې نه به ښکته کړي. اوس چې د اشاره کول او اشارې سره تندی ولګي د څه نقصان نه دی، خو ګورې دا سجده نه ده بلکې دا په اشاره باندې مونځ کول دي. نو جو څوک په دغه سیس کې کینی نو د ولاړم نه د هغې هم په اشاره شوه، او رکوع هم په اشاره شوه، او سجده هم په اشاره شوه. نو که دا تندی په دې سیس ونه لګو نو هېڅ خبره نه ده، ځکه چې دا خو هسې هم د سجده نه کېږي. نو دا مونځ په اشارې دی، دا په رکوع په سجدې نه دی. نو ځای د سجدې به د نیم گز نه سیوا اوچت نه وي، او که اوچتو ته پې سجده لګې نو بیا نه کېږي.
شپږشتم نمبر رکوع په سجدې مخکې کول. رکوع فرض او سجده هم فرض ده، خو رکوع به پیله کې او سجده به بعد کې. 20 نمبر د سجدې نه سر پورته کېدل هم ګوره فرض دي. تاسو وایي سجدې نه خو هم سړی سر پورته کوي، نه دومره اندازه به د سجدې نه سر پورته کوي چې ناستې ته نږدې شي. ډېر خلک خیال یې کړی سجده وکړي او څنګه تندې ولګوي، بیا لږ اوچت کړي او بیا کېږي، دا ګورې سجده نه کېږي. دومره اندازه به تې سر اوچتې چې ته ناستې ته نږدې، او که ته سجدې ته نږدې وي نو بیا دې سجده نه کېږي. نو د سجدې نه سر پورته کول فرض دي، دومره اندازه به د سجدې نه سر پورته کې چې ناستې ته نږدې شي، دا ضروري ده. او 28 نمبر یو سجده دې وکړه نو دویمې سجدې ته تلل فرض دي. په یو سجده کار نه کېږي، دواړه سجدې فرض دي. او 29 نمبر اخیرنۍ قاعده فرض ده، اخیرنۍ قاعده به. او 30 نمبر اخیرنۍ قاعده د ټولو ارکانو د مونځ نه وروسته کول. د ټولو ارکانو د مونځ نه اخیرنۍ قاعده وروسته کول دا فرض دي، مخکې نه کېږي. او 30 نمبر دا دی چې ته به دا مونځ چې کې نو دا به په ویښه کې، او که ته د اول نه وده وې او تا رکعتونه او سجده او رکوع وکړه، هغه پرکټس تې وماسې کو خو نور پکې وده وې نو بیا مونځ نه کېږي. نو ادا د ارکانو د مونځ دی خو په ویښه باندې. 21 نمبر دا دی چې سړی به د مونځ په کیفیت ځان پویای. کشمیر ولا نه ورځي نو خیر دی، خو چې دومره پیږي چې دا زه فرض کوم، دا واجب کوم، دا سنت کوم، دا مستحب کوم، دا یو ارکان د مونځ به پیژني. موږ او تاسو خو مونځ کوو خو دا نه پیژنو چې زه دا غوږونو ته ګوتې وړم دا څه شی دي، دا زه چې وایم الله اکبر نو دا څه دي، بیا چې زه دا لاسونه اکدم دلته نو دا څه دي، دا سنت دی او که فرض دی او که واجب دی، بیا چې زه سبحانک اللهم ویم نو دا څه دي، الحمدلله ویم نو د دې پیژندل فرض دي. داسې مونځ کوئ چې تاسو د دې فرض او د سنت او د واجبو په منځ کې درته فرق حاصلېږي. نو که دا شمیر درته نه یاد نو خیر دی، خو چې یو څیز پیژنئ، دا زه فرض کوم، دا واجب کوم، دا سنت کوم، دا مستحب کوم، نو د دې فایده دا ده که بیا در نه پاتې شي نو تا ته به د خپل مونځ اندازه لګي چې زما مونځ وشو که زما مونځ ونه شو. او که نه تا نه پاتې، تا ته دا پته نه چې کم فرض دی او کم سنت دی او کم واجب دی، او په مونځ کې د نه یو پاتې شو نو تا ته به د خپل مونځ اندازه څنګه لګي چې مونځ مې وشو که ونه شو. نو داسې یو څیز پیژندل ضروري دي. نو کشمیر درته نه یادېږي نو کم از کم دومره یادوئ. اوس ګوره تاسو فرض وي نو چې په مونځ کې نیت تړئ نو سوچ کوئ یاره دا څیز پکې فرض دی، مثال په طور نیت کوئ نو تاسو وایئ چې هلکه دا نیت فرض دی. بیا چې دی الله اکبر ویل فرض دی، بیا دا زه چې ودرېږم نو دام فرض دی، دا زه چې د قرآن کریم نه تلاوت کوم نو دام فرض دی، دا رکوع ته چې ځم نو هلکه دام فرض ده، بیا دا رکوع ما د سجدې نه پیله وکړه نو دام فرض ده، او دواړه سجدې هم فرض دي. د سجدې نه چې پاسېږم نو دام فرض دی، چې بیا بلې سجدې ته ځم نو دام فرض دی، آخره قاعده چې کوم نو دام فرض دی. نو دومره یو څیز ته خیال کوئ چې دا زه فرض کوم، دا واجب کوم، دا سنت کوم، دا مستحب کوم. دا مسله ده چې د عباداتو نه پیله د هغه عبادت علم او پوهه ضروري ده او فرض ده. درود شریف وایي. اللهم صل علی سیدنا مولانا